محترم دا ډیر لوی خوشحالي ده په دنیا کې د قرآن ډیر لوی عزت الله دې کتاب لور کړی دی او کوم خلکو چې دا قرآن سینو کې نیولې دی او ځان سره رانږدې کړی دی د الله جل شانه ډیر لوړ مقام هغه خلکو لور کړی دی کومه تاسو وګورو لکه څنګه چې د اسلام د لومبنۍ زمانه وه هغه زمانه کې د خلکو بل شان حالت و ژوندی لونه خلکو ښخولې د بوتانو عبادت په خلکو کو او دارنګه په بربنډه طوافونه به خلکو په مکه معظمه کې د بیت الله نه چاپېره طوافونه کول په سوونو کاله دشمنۍ را روانې وې او چې کله قرآن راغی الله جل شانه کوم لوړ مقام هغه خلکو له ورکړه شاعر وایي خود نتی جو راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے خود نتی جو راہ پر غیروں کے رہبر بن گئے یہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ویسے کم خلق پخپل پلار باندے نو هغه زما ستا دپاره استادانو ګرځېدل او بیا حضور علیه السلام فرمایل وی ګورئ زما صحابه کرام اصحابي کالنجوم وی زما صحابه دا په شان د ستورو دي بیایهم اقتدیتم کم یو پسې چې تاسو اقتدا وکړه اهتدیتم تاسو به هدایت بیا ومومئ الله جل شانه دا دومره لوړ مقام صحابو له په څه باندې ورکړه الله جل شانه دا لوړ مقام صحابو ته دی ورته نصیب کړی دا په قرآن پاک باندې علي رضی الله عنه رټاپ شاعرو علي رضی الله عنه د حضور علیه السلام د تره زوی هم او د حضور علیه السلام زوم هم او د ټاپ شاعر هم علما ذکر کوي علي صاحب الله ډېر لوی علم هم ورکړو حضور علیه السلام وفرمایل وی انا مدینه العلم زه د علم خزانه ما او کم سړی چې زمانه علم حاصلول غواړي د علي صاحب په دروازه باندې حاصل کوي د علي په دروازه باندې د خزانې لراشه علي رضی الله عنه فرمایي ویلیس الیتیم یتیم من مات والده بل الیتیم یتیم العلم والادب لیس الجمال باصواب تزینها بل الجمال جمال العلم والادب وی ګوره دا خایس نه دی لیس دا یتیم نه دی هغه انسان چې دغه پلار مړ شي موږ خو دې ته یتیم وایو ماشوم بچی پاتې شي د پلار سایه د سر نه اوچته شوه موږ وایو دا یتیم دی یقینا یتیم دی څه شک پکې نشته علي رضی الله عنه وایي دته یتیم مه وایه یتیم هغه چاته ووایه چې د قرآن او د حدیث نه خبره پاتې شي د قرآن او د حدیث نه بې علمه پاتې شي علما ذکر کوي وایي دغه یتیم دی او بیا علي رضی الله عنه فرمایي وایي ګورئ لیس الجمال باصواب تزینها وی جمال دې ته نه وایي ته نه پاکې جامې واغونده ته دې ته نه وایي ته سر غوړ که او لار پکې وباسه دې ته نه وایي ته ګیره غوړه که او منګزې که دا جمال نه دی جمال العلم والادب بل الجمال جمال العلم والادب وی جمال چې دی نه دا د علم او د ادب دی علم در سره راغی الله ښایسته کړی ادب درله راغی الله کامل کړی الله جل شانه تعالی دا فلاح دل درکا خلاصي دل درکا عرض مې دا محترمو خپل ماشومان بچي اوسنۍ زمانه کې دا ډېره لویه تباهي ده ماشومان بچي په دې معاشره کې ژوند تېروي خو خدای یقینا دا ټول سیل مې دو نمبرۍ ته روان دي د خپلو ماشومانو تربیت وکړئ او دا به یاد ساتئ د ماشوم بچي تربیت دې کېږي په مدرسه کې د هغې وجه دا ده په مدرسه کې د سګرټ نشته په مدرسه کې چرس نشته په مدرسه کې د آیس نشته په مدرسه کې د تماچا او ټوپک نشته د دې څیزونو نه د بچي نه په سکول کې بچ کېږي د دې نه د بچي نه په کالج کې بچ کېږي او نه دې نه په یونیورسټۍ کې بچ کېږي د دې نارواو نه ناجایزو نه چې د بچي بچ کېږي که نه دا قرنګ د ګل په شان ګلونه دا چې د تاله جوړوي نه دا مدرسه ده دا د علماو محنت دی او د دې محنت دپاره دا مدارس هم آباد دي دې محنت دپاره دا تبلیغ مرکزونه هم آباد دي او د دې محنت دپاره دا خانقاهونه هم آباد دي بچې به د بچې کېږي په دین باندې او ته چې قیمتي کېږي نو په دین باندې علما ذکر کوي وی ګورئ خلک وایي اوس
ساينس دغه ترقی وکړه علما محدثین وایي د ساينس ترقی د حضور په زمانه کې و وسانه زمانه کې د ساينس ترقی نه ده د ساينس ترقی خو د حضور په زمانه کې و صحابه روان دي او مخې له دریاب راغی نه هغه خپل امیر نه تاسو کوي ویسې چل وکاو هغه ویره دا مخلوق دی او موږ د الله دین د خدمت او د مهنت لپاره راوتی یو د ورځې په هغه بسم الله الله اکبر یو په دریاب باندې سونه ورخوشي کړل علما محدثین وای د دریاب د پاسه دا سونه د خپل نالونو دا په کړهسا کوله او په هغه باندې پوری وتل ساينس خدا غ زمانه یو ستاسو وسته ساينس